بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو الف خان شیرپور سره د خپل کیمرامین طارق خان ستاسو په خدمت کې یو وار بیا د جالې بیلي اګرې نه حاضر د کتونکو هغه ځای کې موجود یو چرته چې شپولو او په هغه شپول کې څلور جینکې دریو ماشومانو یعنې درې لکان اتو کسو پکې ژوند کو. په دې ځای هغه شپول جوړو چې دغه خرګاړی دی دغه هم ډک که کتونکو دا ځای م واغسته. دا 15 مرلې ځای دی او دا 15 مرلې ځای چې دلته کې په 60,000 70,000 باندې مرله ده خو موږ ته په 50,000 راکړو. هغې سره سره ډاکټر صابر صاحب پکې موږ ته پوره یو مرله هغه ومنله. نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هغه خلک به هم د خپل ځای مالک شي. خو دا ځای خلک وایي داسې واغسې زموږ ملکیت په دې وي چې دا خرڅولی نه شي. تر مرګه پکې دوی سیدی شي دا د دوی ځای وي خرڅولی نه شي. بس چې سبا یې خرڅوي نن ورسره ډاکټر صاحب خو کړل بل چا خو کړل بل چا خو کړل او راځي. لکه موږ داسې ډېر ولیدل چې خپل لوریانې په جواری کې بایللې نه هغوی په ځای باندې څه دي. نو بس زموږ صرف دغه یوه خبره هغه ډېر خلک وایي یاره سټام نه زه هغه ته یم راشه چې دا ځای ستا په نوم کم ته په خپل نوم کا نه ماله بچي روړي او نه تاله بچي روړي. تر کومې چې ژوند دي زموږ څه پته لګي نن سبا ژوند څه 40 کاله 50 کاله سبا بېګا مرګ دی د دې دنیا نه تګ دی. دا زینار څه پاتې دا بنګلې پاتې دی یوه کمره وي پکې د انسان چې بچي وي پکې کور وي پکې خو نو ډېر غټ کور وي که نه یو هفته دې پکې وګرځي یو میاشت دې پکې وګرځي یو کال دې پکې وګرځي. اصل شي عمل دی عمل. یو ملګري موږ ته 50,000 روپۍ رالیږلې وي الله دې خوشحاله کړي چې یو مرله پکې زما له طرف نه واله. یو بل ملګری هغه د 400 دی واده را سره کړی د داریچن د سیمې دی غالبا او هغوی وایي چې زه هم درلیږم نو الله دې کي چې هغه پیسې هم راشي نو دویمه مرله به هم شي. دې سره زموږ په سعودي عرب کې چې کوم تنظیم دی شاید به دولت خان حاجي صاحب هغوی څه جمع چانده کړې وه 10,000 15,000 20,000 پورې داسې چا 3,000 رالیږلې وې داسې یو بلې خورکې پیسې رالیږلې وې فکر ما ته نه راځي خو ما کوشش دا وکړو چې څه پکې زموږ د فنډ هم شي او دغه پیسې هم راغونډې شي نو 50,000 مې غم کړې. نو یعنې 3 مرلې ځای دې وخت کې موږ ته دغه شو او 2 مرلې چې کوم دی هغه پاتې چې د هغې پیسې موږ دغه کړو نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې کار به پرې شروع کړو. دې خوا راشه کتونکو موږ تر اوسه دغه کور سړی تاسو ته په ویډیو نو ښودلی خو دا دغه کور سړی دی چې موږ تاسو ته څنګه وي د ګردو بیمار دی نو لومبې به د ده دی دغه ته وګورئ چې دی کار مار نه شي کولی د زور کار دی کولی نه شي. ستا نه څه نوم دی؟ لیاقته. ستا څو بچي دي؟ اوه. ته څه بیمار یې؟ د دې ګردو بیمار یم. ښه دې شپول کې ژوند څنګه و د بچو سره؟ بس ښه سخت و به تېروم نو بدې ورځې. نن ته د خپل ځای مالک کېږي انشاءالله ستاسو په ورځ خوشحاله بالکل مسافرو ته دعا وکړي بالکل ولې به نه کوو دعا ارمان دی ډېر کاري کور څنګه دی؟ بس د کاری کور دغه وچړه بیا خو سیدې پکې کړه بیا خو نه کړه واله زه تا دوه لوریانې خدمت هم کوي بالکل هغې به ګټلې تا به خوړلې بالکل او دغه یو ماشوم زوی چې تعلیم دی تا وږي په خرڅوي موږ وږي په زه سره اړه کې ګرځم ما دوی وږي خرڅوي ته مو سره ناست مبارک دی شه. کتونکو بیا دې سره سره موږ د کاري کور ولې ونیو ډاکټر صابر صاحب په مرسته باندې او هغه کریم چې کومه دغه موږ ورکو نو لکه دا سړی دې سم نه دی هغه ماشومان او 2 تور سرې پیغلې جینکې هغه په پردي کور کې خدمت دا ډېره ګرانه ده لکه لږ سوچ پې وکړو. بیا په دې شپول کې ژوند چې نن موږ په خرګاډي کې واچول د ګل روز د چې ریکارډینګ کوو سهار وختي ډاکټر صاحب سره مې رابطه وکړه ما یې ډاکټر صاحب زه درلمه نو هغه ما چې تاسو سره څنګه ذکر وکړو چې هغه 50,000 روپۍ موږ ته کم ملګري رالیږلې وي او د دغه 50,000 روپو زه چیک ورکوم چې دا دې کې دغه رونو پیسې دي د خویاندو پیسې دي او زمونږ پند دی پکې نو 50,000 پکې موږ ومنلې. ډاکټر صاحب لومبې خو ده ونیسئ الله هم ډېر زیات خوشحاله که او ډاکټر صاحب نن داسې خلک د خپل ځای بس وایي چې مالک کېږي او د ستاسو په ډاډ باندې ځکه چې لومبې اعلان تاسو کړو او هغه ځای کې تاسو ورته یو مرله ورکړه بیا تاسو خبرې وکړې خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې نو انشاءالله چې رابطې تا سره هم شوي دي موږ سره هم شوي دي زر به چې دا کور به هم جوړ شي څه به وایې جي په دې موقع؟ بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. زه خو اول سره ستاسو ډېره شکریه ادا کوم
په وجه د دې باندې چې دا مهنت یوازې د ده دپاره نه تاسو د هر چا دپاره شروع کړی او دا نن چې موږ په کوم ځای کې ولاړ یو د دې ځای مالک چې کوم دی نو مطلب دا دی چې دوی کوم خوبونه لیدلي وو او بچو به وی چې موږ د خپل کور مالک هغه رب چې کوم دی نو د دې دعاګانې قبول کړي به طور ستاسو ذریعه الله تعالی دې ته مبارک کړي شي. دې پیسو ته لاس نیول موږ ته ځان داسې ښکاري لکه چې ډېر زیات بې پوښتنو خو چونکې بس دغه یو مجبوري زمونږ دغه چې دا ځای که زما د خپل پلار ذاتي جایداد وي ما به فی سبیل الله ته الله پر رضا دې ته دا ټول ورکړو خو چونکې مسله پکې دغه یو زمونږ مجبوري مخکې بیان کړې وه. ډېره شکریا دا کوم د هغه خلکو چې کم د ځان دپاره مزدوري کوي او هغوی د خپل د ځان د جیب نه چې کم دی نو مطلب د خپلې خرچې کمې کړي او دوی ته دا پیسې راولېږلې. مونږ سره داسې الفاظ نشته چې د هغوی دپاره بیان کړو خو دغه به یو د زړه نه د هغوی شکریا ادا کوو او الله تعالی دې چې کم دی دوی ته د خپله در آسان کړي او د خپلو خزانو نه دې وله خدای پاک ورکړي. بل جی دغه ماشومان تاسو چې کوم دی وکړئ د زما ان شاء الله تاسو سره دا وعده راکړه خیر چې د دې د خپل کور جوړ شي دا ماشوم به زه د دې وګونه پاسوم د که په پرایویټ سکول کې سبق کوي که په ګورنمنت سکول کې وي د ایکسپنسز به چې کوم دی زما د خپل جیب نه وي دا پیسې چې کوم ما غشتي دا به ان شاء الله زه د په تعلیم باندې لګوم دا به جیب کې ناچوم که خیری او دا به زه د په تعلیم باندې لګوم دا به ان شاء الله د خلک به مویني چې د عقبه چنګې دی چې کم په سر باندې الف خان شیرپور لاس کې او د کم په سر باندې چې کله ډاکټر صابر خان لاس کې خودو دا زما دعا ده د کیمرامین سره او د تاسو سره په دې دعا باندې چې خاد آباد خوشاله اوسه او همیشه په خپل کار کې مرانه اوسه. ما یو خبره وکړه چې دا نه زمونږ ملکیت دی مالک بره دی ته مالک نه زی مالک هم د دې زی تا خپل کومک کو ما خپل کومک کو دا غي خپل قسمت او چا چې پیسې رو لګلې غي خپل مرسته وکړه. موږ صرف دا خبره کو چې دا رانه سو خرصول نشي یوازې دا نه چې دا نو ډیر کور دا خبره خو به زما غلطه نه ګورې جی اول د سره خو ان شاء الله مونږ د پښتنو په وطن کې پیدا یو دوی مونږ صرف په دوه سیدونو باندې سر ورکو یا چې کم دي څنګه تاسو بل خبر کړئ یا په جیداد وي یا په لور خور باندې وي مونږ چې کم یو سیز د الله د رضا لپاره وکړو پاره کې خو بیا چې کم نه داسې سوال نه پیدا کیږي چې په دې باندې داسې سو کرا وړاندې شي چې هغه چې کم نه مطلب دا خرڅو یا دا کوي دا نه د لیاقت خرڅول شي دا نه زه خرڅول شي مو دا نه ته خرڅول شي دا د هغه خلکو پیسې دي چې کم خلکو په بهر ژوند کم خلکو د خپل د بچو نه چې کم نه روشو کولې او دې ته رولېګلې نو د دې باره کې خدا سوال نه پیدا کیږي چې دا زه یا خرڅ شي دا به ان شاء الله کې پدی پس انتقال به کو ک پستام به دا به د دې لپاره فار ایور وی ان شاء الله په دې کې به دا خبره ضرور وي چې ډاکټر صاحب دا تاسو ته زما د غي دا نه دی خرصول شي څنګه تاسو ذکر وکړو د خرصول شي کتونکو دا خبره په دې کیمرا کې موږ دا خبره رام واستي دا زار کور کې و مارزه کې موږ زمکم والوزم جوړ کو دا زمونږ یو خبره ده خدا دا چې دوی ته سبا وی چیرې زبل ځای کې ځان لزه خلم دا واغنو خدای دې وسور کی خو خدای وسور ک نو ځان لدی بل ځای کې کورم والی زم دی والی او الته کې په کیوسی زب بل غریب راواله مو د کور کې واچوم زما دغه خبري ګورې جی د انسان چې کله سوچ پازیټیو وي هغه به پازیټیو سوچ کوي چې کم سری نیگیټیو سوچ وي هغه به نیگیټیو سوچ کوي زه نه د ټولو د پاره خکې دي شم نه د ټولو د پاره خرابې دي شم دغه چې تاسو ګورې جی زه خو تاسو دا خبرو پرو کې دا خبره کوم ډیر کلیر کوم کنه ګورې جی په هر ځای کې دوه قسمه کسان وي په اپوزیشن کې به لازم تاسو یو کس ناس وي هغه به دا خبره کوي خو چونکې چې کم ان د رولز دي کم ان چې کم دي نو پازیټیو سوچ ولا دي هغه کلم داسې سوچ نشي کوي چې سور ک هغه صرف د الله د نامې د پاره ورک چې سی ورک د الله رضا لپاره ورک تاسو چې نن څوک د الله د رضا لپاره ستا خپل کارونه شته تا خپل منډ جمع دي شته ستا هر څه شته خو چې چونکې تا یو کم قدم اوچت کړی هغه لپاره تا خپل منډ جمع دي پریخي دي ارسه دي پریخي دي دا تا پس چې نن کوم دعاګانې دي په دغه خلکو پس ستا د وجه چې کوم دعاګانې دي دا ګټل آسان کار نه دی په دنیا کې خلک منځونه کوي خیراتونه کوي زکاتونه کوي خو چونکې چې یو داسې کار وشي چې هغه د بل د خیر ښېګړې دپاره وي او د هغې چې کوم دی د سر سورې پیدا کېږي نو داسې خلک زما په خیال نه په دنیا باندې نه په آخرت باندې په یو ځای کې هم ناکامه نشي کېدی او دا زموږ امید دی او دا زموږ دعا ده تاسو سره ډېره زیاته مننه کتونکو زه د شیرپور یم او زه دې وخت کې د چارسدي په بل سر کې یم لیاقت په سو کې او دغه دوا ده چې تاسو ته وکړي زه ورته ځان ته دوا کوه مسافر ته دوا کوه الله پاک ویني الله پاک فیصلې په نیتونو کې هغه زنانه لږ راشه دی خواته نن هغې زنانې یو ډېر زیات ارمان و ډېر خواهش و هغه هم نن راله او د هغې
هغه احساسات چې کوم دی هغه به تاسو سره شریکوم چې هغه څه دي کتونکو دا وګورئ چې دا 15 مرلې ځای دی خو کافي ځای دی دلته کې زمونږ دا وي چې دلته کې ورته د لارې بچت وي بجلي شته دی انشاءالله ګیس را روان دی دا لنډ کورونو کې دا بجلي ده نو دا ځای چې کوم دی او بل سړک لږه فاصله کې دی سړک کې 3 کوره دي ښه مین سړک کې 3 کوره دي لکه ځای داسې نه دی چې تاسو به وایئ چې چېرته په بانډه کې چې په یو ځای کې په 5000 او په 15000 مرله وي او شاته دا رجي خښته باقاعده پرته ده دا ریکوې آبادۍ چې کوم دی هغه دا وګوره آبادي روانه شوه هغه ځای کې جوړ هم دي باقاعده دا آبادي روان هم ده نو صرف دا ورته ویو خو هغه موږ چې چا سره د رشتې خبره کوو چې یاره رشته نو هغوی ته دا یو چانس دی خو هغوی دلته کې ځای اخلي نو بالکل راتلی شي دلته کې ځان له ځای اخیستی شي چې هغه زه ورته یم 15 مرلې کور ولا واله او راځه چې بس نکاح تړو رشته کوو نو هغوی بالکل راتلی شي دی خو راشئ تاسو نن دلته کې راشئ څه په دې موقع باندې څنګه داسې واغشتي شي جوړ دیم شي راته بس دقه مې لوی ارمان دی جوړ به م شي خوشحاله یو که نه ډېره زیاته پې خوشحاله یم په دواګانو کې بیا ټیم یاد ساتو مسافر په هغه رور چې چا 500,000 روپۍ رالیږلي دي هغوی ته هم ډېرې زیاتې دواګانې کوو په دوا کې ور ټیم یادوي چا 15,000 رالیږلي په سعودي عرب کې زموږ تنظیم دی د ستا دلته کې د 2 مرلو پیسې پاتې شوې او د ډاکټر صاحب ته خصوصي دوا کوه ټولو ته دواګانې کوو اول تا ته کوو ټولو ته ډاکټر تصور کې دی سوچ کې دی چې زموږ نه زمونږ دا هېڅ څه کې نه وه زمونږ دا ذهن کې نه راتله چې موږ له به خدای پاک لا خپل کور راکړي او دغه به راکړي 4 لوریانې دي 3 دې زامن دي 3 مې زامن رشته چې به راله وي ځای دې نشته ځای دې نشته دغه وجې نه ما ته خپل یې ورټاکلي دي لوریانې نه دي کړي په کور ناست دي 2 پیغلې جنکۍ کتونکو دا دغې وجې انشاءالله دا سلسله به روانئ دا څه چې روان دي کتونکو دا دغه مسافرو په وجه باندې ډېر انتخابي ګران کار دی ځکه چې د رنګ رنګ خبرې کالونه میسیجونه ډېر خلک وي ډېر ښه کاروبار روان کړی دی مسافر لوټ شو د هغوی خبرې هم ټیک دی پیسې رولېږي زه یم خو دې مسافرو دا پیسې په ځای ولګي نو په دې پښتونخوا کې به غربت ختمي په دې ګرانه ګرانۍ کې دې وخت کې په سوونو کورونه د 4000 نه زیات ما ویډیوګانې وکړې د 4000 نه زیاتې د 4000 خاندانونو ته خو بس رسېدلي که نه 58 کورونه چې کوم دی دې وخت کې په 10 کار روان دی او 48 مونږ خلکو ته حواله کړي دي او یو کم شپېتم کور به انشاءالله په دې به هم کار روانېږي په خدای نه هم دا بروسه ده چې انشاءالله چې دا دونه وشو نو د 2 مرلو پیسې به هم راشي او کار به م انشاءالله ډېر زر چې کوم دی شروع شي هغه شپول و په پردي ځای کې و اوس خو په خپل ځای کې شپول هم جوړوي ورڅه کوي نو بس د چا په اواز نشته دی ځکه چې دا ځای باندې ډېر زیات زور دی خرڅېږي نو نن هم پې ګاک راغلی و دا نن ځکه موږ د ګل ورځ د ډېر په تادی کې رالو او ډاکټر صاحب ته یو سړی ډېر په دغه باندې ناست و موږ رالو ورته ډاکټر صاحب دا ځای دوی ته کچ که نو انشاءالله دا سلسله به روان وي ډاکټر صاحب څه خو وی نه بس دغه یو خبره دی چې څومره خلکو په دې کې د امداد وکړو کوشش وکړو انشاءالله چې دای کوم مرګري وي چې دای کوم نه چې دا ځای هم ولې جوړ کړو چې که خیر انشاءالله د میاشت کې دننه دی چې کوم دی نو په خپل کور کې انشاءالله راشي او خپل ځای کې چې دا بچي په سکول باندې کینو چې دا کم انشاءالله لومبني سیزن را روانې په مارچ کې یا په فروری کې چې کوم ایگزام ختم شي چې دا زوی ورله مونږ انشاءالله داخل کو او انشاءالله تاسو په لاس باندې به ساين کیږي خیری او تاسو به راځي که خیر انشاءالله کتونکو خو څوک ډاکټر صاحب سره ملاویږي ډایرکټ راتلی شي دلته کې ډاکټر صاحب ډیره ډنډه ده دلته کې پارم دی نو ډاکټر صاحب سره ملاوي دي شي ما سره ملاوي دي شي خو څوک چې دغه کور ته ورځو نو دغه کور هم درته زه خودی شم بالکل یې خپنې دغه کور ته ورتلی شي او دغه کس سره ملاوي دي شي ستاسو نوم دی لیاقت سره ملاوي دي شي کتونکو په خپل دعاګانو کې میا ساتي زمونږ په دعاګانو کې به او کار کو د الله د رضا د پاره کو نه شهرت لکو نه سیاست لکو نه نوم لکو او نه د چانه وډ غواړو زه شرپوی مدازنن پښت دریا په جاله بیل کېما او نه دې کې څه شرطونه شته ها او نه دې کې شپارستونه شته بس کیمره ده په کیمره خایو خلک را لیږي او په کیمره باندې پیسې په هر ویډیو باندې زما ذاتی اکاونټ نمبر زما موبایل نمبر په ما باندې چا باور نه وي نو بالکل راتلی شي زما ترکال کولی شي او زه به غزه ته کور ته بوزم په خپل لاس پیسې ورکول شي دا خبرې نشته چې یو سړی و چې د الف خان اکاونټ دی په د الف خان نمبر دی په خدا خلکو نمبر په دین ورکوم چې کتونکو داغه مختلف ویډیوګانې ما تاسو ته شیر کړي دي چې ډېر خلک رانه دوکه کړل په دوکه کې وسر رښتې وکړي هغه زنانه باندې نن موږ شرمېږو او
تر نن ورځې پورې د هغوی کفالت موږ روان دی. نو خاوند خو خلک دې دپاره وکړي چې د هغوی د سر سوري جوړ شي، خو بدمرغي دا ده چې دلته کې دوکه روانه ده، پراډ روان دی. د لاس ګوتې یو شانتې نه وي. ما بل ځل هم ویډیو کې ویلو، نن هم وایم چې دا 90% خلک پښتانه د ټیک ټاک خلک دي، دا 10% خلک پکې دي. نور موږ کې هم کوتاهۍ وي، کمې به وي، ژوند به ماضي چې کوم دی رانه غلطۍ شوي وي، خو الله پاک یو چانس راکړی دی، یو موقع راکړی د سبا به نه یم. خو نن یې مایک مې لاس کې دی، کومه خبره چې کوم داړنی کوم هغه خپلې د ماضي غلطۍ ځان ته مخامخ ودروم، ځکه چې په الله به ځان به خود 2.5 ګزه ځای دی، هلته راسره حساب کتاب روان دی. نه ملا یم نه عالم یم، خو تجربه مې ده چې څه وینم، نو د هغې په تجربې باندې تاسو سره زه خبرې کوم. همدغه شانتې ډاکټر صاحب شانتې مشران نه د نورو مشرانو نه زده کړه کوم او بیا د تاسو سره شریکوم، او بیا چې په دې معاشرې د تصویر وینم، چې کوم غلط تصویر وینم د هغې نه زده کړم چې یاره دا چې څه کوې هغه برې بې، نو هغه خو دې ځای کې ده. نن وګورئ د خلکو ماضي وګورئ چې چا ظلمونه کړي دي، زیاتیات یې کړي دي، جبر یې کړی دی، عرش ته ختلي خو فرش ته را پرېوتل. او داسې خلک زه به ځان والم چې د ایسکریمو ګاډې چلو، کباړ یې غسته، ګیا یې خرڅوله، په پنډۍ په چورچوک کې مزدوري کوله، د ژوند هرې سختې تېرې کړي دي. خو نن پړس ارمان نه لرم، دون ارمان مې نشته چې ګاډی وي، بنګله وي، دا وي دا وي، یار داسې دي. د چارسه کې خو ډېرې غټې غټې سټې دي، غټ غټ خانان دي، او ډېر غټ غټ لینډاډان دي، 58 کورونه. ډېر خلک وایي دا د عمران خان صاحب سکیم دی، زه ورته وایم نه، دا د مسافرو سکیم دی، دا د خدای والا د خلکو سکیم دی، دا الله ته د خوښو خلکو سکیم دی. دا سکیم هغوی روان کړی دی، د هغوی په سلسله روان ده. زما کار پکې څه دی؟ ښودنه. 5% زه اخلم، خو هغه زه په هغه ځای کې اخلم کتونکو چې هغه مال راشي او هغه ټیم کې هغې خلکو ته دونه ضرورت نه وي. نو ډېرې خویان دي، ډېر وروڼه ماله 15,000 3,000 2,000 رالیږي، او په صحافتي دغه سره خپلې پیسې خو مزدوري کوم، سلسله روانه ده، او د نن ورځې سوچ کوم، د سبا سوچ نه کوم. نو کتونکو کومه خبره چې کوم په منافقت یې نه کوم. یو سړی مې راشي او ما د سټډي کي، ما سره دې کښېني، زما خوراک څښاک چیک روټۍ دار څه دې سیکي، چې چا سره د روزګار نه شوي د هغه باره کې به څه خبرې نه کوي. نو دا کار الله پاک کوي، یا بره رب نه دی، دا زما د وسه نه دی، ډېر ګران کار دی. نو انشاءالله خو ستاسو مرستې روانې وي، داسې یو شمېر غریبانان موږ سره په نمبر کې هم دي، زموږ نورې ویډیوګانې هم کتې شي، هغوی په خپلو خپلو دغه شانتې ودرېږي. نو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. ډېره مننه، خوشحاله.